دا تیر ورځو کې دا اوس موږ دا ولیدل چې زمونږ یعنې دلته په صوبایي اسمبلی کې چې دا زمونږ منتخب دومره تعلیم یافته نمایندګان دي، د عوامو نمایندګان دي، د ولس نمایندګي کوي. او دلته زمونږ یو د مسلم لیگ نون چې کوم دی نو زمونږ یو خورکۍ یو زنانه صوبیه خان د هغې چې کومې چغې سوري یو کومه یو قسم د هغې هته کو یو دغه کېدو، نو دا زما په خیال چې ډېره د افسوس خبره نه ده چې لکه زموږ په اسمبلی کې. بالکل ګورې جي تاسو خو ما چې څنګه د سیاسي ګوندونو خبره وکړه، په سیاست کې تاسو ګورئ چې زمونږ د بد مرغه داسې پولیټیکل پارټۍ راغی چې په هغې کې دننه د خپل پارټۍ ورکر دپاره یا د هغوی د پارلماني ممبرانو دپاره داسې میکانیزم داسې پولیټیکل ټریننګ د هغوی ګرومینګ دپاره څه پروګرام نه وي. د هغې دغه وجې چې کله د یو پارټۍ نظریه نی د هغوی څه نیریټیو نی، یو پارټۍ چې د هغې سره څه پالیسیز نی، نو بیا د هغې لیډرشپ چې دی هغه ظاهره خبره د یو ورکر چې دی هغه خپل لیډر فالو کوي. د ستا لیډر چې دی پازیټیو هغوی نو ډیفینټلی ستا ورکر به هغه شاني. خو تاسو دې ته وګورئ چې په پارلمان کې الیکشن ګټل یا سلیکشن کېدل هر څه چې خو دا خلک اسمبلی ته راغه یا اسمبلی په پارلمان کې دننه دغه خلک ناستو او پښتانه بیا بدقسمتي دا وګورئ او دا افسوس خبره. د پښتنو خپل روایات دي، د پښتنو خپل کلتور دی چې مونږ خو دا ګڼو چې زنانه روانې، نو مونږ کوشش دا کوو چې زنانه ته لار پرېږدو، سترګې ښکته کړو، یا زنانه چې راشي نو هغې ته ځای پرېښودل. بالکل. دا ټولې خبرې مونږ په خپلو کورونو کې او په سیاسي ګوندونو کې د مشرانو نه زده کړي دي. اوس دغه ځای کې تاسو وګورئ چې څوک بیا ما سره په اسمبلی کې پاتې شوې ده 15 کاله او د مسلم لیگ نون سره تعلق دی، د هغې سره چې کومه رویه شو انتهایي افسوسناکه چې دغلته کوم دغه واکمن جماعت خلک ناستو لکه دغلته سړي ناستو. په کار دا ده چې دغه مخنیوی په دغه وخت کې شوی، نو دا ډېره زیاته دې سره خو هغه زنانه ډسکریج کېږي چې کم نور په سیاسي ګوندونو کې راتلل غواړي، کم غواړي چې مونږ دې په فیصله سازو کې شامل شو. زمونږ ینګ کول زمونږ ځوانانې هغه سټوډنټ چې د هغوی کوشش دی چې په راتلونکي وخت کې خپل په سیاسي ګوندونو کې یو ځانګړی رول پلی کړو، نو داسې قسمه حرکتونه چې د انډیویژول انفرادي هغوی یا د یو انفرادي سیاسي خلکو یو ایجنډا ده، نو دا ډیره زیاته نقصان دین ده. او دا صرف دا نه ده چې دغه مخصوص جماعت دپاره یا د انفراد، دا د ټول قام دپاره ډیره یو داسې عجیبه خبره ده چې په هر ځای کې بیا موږ دا خبرې واورېدل چې د پښتنو په معاشره کې داسې کله نه دي شوي او داسې نه ده پکار. نو دا یقینا چې د افسوس خبره ده، او دا خو چې څومره د دې ما په خیال هغه کې دا څومره کنډم شي. او دې کې تاسو خبره ده چې لکه د هر سیاسي جماعت هغه خپل د تربیت خبره وي یا د هغوی هغه د خپل کلچر او دغه دننه ښکاره شي که نه هغه صفا ښکاره شي چې د دوی د تربیت څه کېږي. او نو دغه واقعي لږ ډېره ګوند کې د زنانو دغه حالي ظاهره خبره ده چې د هغوی تربیت کې فقدان دی که نه. بالکل. بیبي دا ده چې لکه اوس خو زمونږ د سبانه یا 8 مارچ ډېر پروګرامونه او سیمینارونه ورکشاپونه یقینا چې په دغه ورځ باندې کېږي د آګاهۍ دپاره، د اویرنس دپاره د زنانو که نه. او نو څه تجویز کوئ تاسو چې لکه دغه ورځ باندې زمونږ خو په عام یعنی په کلو کې یا زمونږ په سکولونو کې یا زمونږ نور په سرکاري ادارو کې د بچیانو کې د تعلیم طرف لا یا د هغوی د خپلو حقونو د طرف لا د یعنی اویرنس د شعور پیدا کولو لپاره څه کول پکار دي چې وکړی شي؟ ګورئ چې دا ډیره زیاته ضروري ده. ضروري نه چې موږ صرف یو ورځ خو دا یو ورځ ځکه ډیره زیاته ضروري ده چې په دې ورځ باندې که هغه په سکولونو کې ماشومان دي، که هغه په کالج په یونیورسټۍ کې سټوډنټس دي، که هغه په هر فیلډ کې زنانه دي، نو دا ورځ مانځل ډیره زیاته ضروري ده. د دې ورځې مقصد دا دی چې زنانه خپلو کې راټول شي او په خپلو کې یو بل سره خبرې اترې وکړي، په خپلو کې د زنانو د رایټس حوالې سره، د هغې د بیسک نیډ حوالې سره. موږ تاسو خو کتلی دي چې موږ به هر کال په ډېره ښه توګه باندې موږ 8 مارچ مانځلی دی او په هغې کې تاسو وګورئ چې داسې حالات راغلي دي چې موږ هغې ته د امن نوم ورکړی و چې کله حالات ډېر زیات خراب و، نو چې زنانه چې ده
هغه په امن کې خپل کردار لوبولی شي او زنانه چې داغه په کور کې ناشته ده او کاغه د کور نه بهر د هغه امن غواړي هغه من پسند ده په خپل کور کې دنم امن غواړي هغه د کور نه بهر او د هغه کې تاسو کته چې په وزیرستان کې زموږ مختلف په پښتنه سیمه کې زنانه چې غډېر زیاتې بې کور شوي او په هغه حالات کې تاسو ګورئ چې موږ په خپل به وزټ کول او موږ به دغه زنانو سره ملاویدو نو آی به یو خبره کولې چې په ملک کې د امن راشي نو موږ دا قرباني ورکو موږ دې کده کور نه به کور یو موږ دا دعا کوو چې په ملک کې د امن راشي د دې نه غټه خبره نشي کېدی چې ستاسو د ملک زنانه چې دی هغه د امن د لپاره خپل یو کردار لوبي خزه یتیم شویم دا غکونډه شویم دا غبور شویم دا د ټولو نه زیات زنانه سفر شوی دا او موږ خو همیشه په حالت جنگ کې یو چې په حالت جنگ کې د ټولو نه زیات زنانه سفر کیږي نو بیا د زنانو رول چې دی هغه نشي اګنور کولی بیا د زنانو د رائټ خبره تعلیم دغه بنیادی حق ته د هر انسان بالکل هیلث تاسو ګورئ هیلث دغه بنیادی هغه د تاسو په هر سېکټر کې موږ د نوې دور خبره کوو د ټیکنالوژي خبره کوو نو موږ د بیا زنانه په کور کې دنه ساتل یا زنانه صرف در یو ټیچر هدا پور بلکې نن سبا خو تاسو ګورئ چې ماشاءالله په هر فیلډ کې زنانه چې بالکل ایکوال هغه کې یو ټیلنٹ موجود دی ډېر تاسو پته ده چې نه کې ډېر زیات مهنت کوي هارد ورکینګ غي نو هغه په خپل میرټ باندې ځان له یوځای جوړ کړي نه فلا مقصد جازونه لوزي یا تیر روز کې په پنجاب کې چې کوم واقعیا شو او پاره کې هغه انسپکټر پولیس انسپکټر کوم رول ادا کو یو زنانه په هیڅ باندې چې د دنیا تاسو دې ته وګورئ چې څومره سړي د غلطه ولا څومره سړي ولاړو خو دې کې دا تاسو وګورئ کنه چې دا خو کوم ویل خبره ده کله د خپل پروفیشن سره سنجیدای زه خو ځکه دا وایم چې موږ په خپل پارلیمان کې کتلې دي موږ د پارلیمان نه بارم کتلې دي چې زنانه چې دا هغه کمټمنټ چې کم کوي بل هغه دا چې هغه کوشش داږي چې هغه ته کوم ریسپانسیبিলিټي ورکړي شي نو هغه ډېر په سنجیده توګه باندې خپل هغه کوي دې ته موقع ورکول پکار دي مازه کې د فیصله سازي خبرو کې چې زیات نه زیات فیصله سازي کې راشي نو هغه به مهم کردار ولوبي په پارلیمان کې تاسو اوچت کې په پاکستان کې چې څومره هم پارلیمان دی په کې د ټولو نه زیات قانون سازي چې دا غزنانو کړی دا دغه زیات چې څومره د خزو حواله سره څومره هم ایشوز راغلي دي نو پاګه کې زنانو چې د یو ډېر مهم کردار لوبولې